أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وټول پښتون قام ته و پښتون وطن ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه وټول پښتون قام ته وټول پښتون وطن ته دا پیغام ورکوم چې په چمن کې د چمن پر شار باندې چې کوم غیر آئینی غیر قانوني ریاستی ادارو آلات خرابولو او دا آلات پراتنګولو باندې بوخت دي، لګیا دي، نقلي جعلي د بم دماکې روان کړي دي، یو داسې سیستم روان کړی دی چې زموږ د ټول قام د ټول قبیل د ټول وطن ژوند د زندګۍ د خرابولو یو پروګرام روان کړی دی. موږ د پاکستان و ریاست ته دا وایو چې دا د آئین د باندې چې کوم کارونه روان دي دا بې لګامه ادارې آئین نه مني، قانون نه مني، پر خپل سر باندې دلته یو داسې سیستم و نظام روان کړی دی چې موږ یې ودې ته درولي یو و دیوال ته درولي یو. زموږ ژوند د خرابېدو پروګرام یې روان کړی دی، زموږ د زندګۍ د خرابېدو پروګرام یې روان کړی دی و موږ ته داسې حالات جوړ دي چې موږ ودې چلاو مې اوس سره ودرېدی، موږ و دیوال ته ولاړ یو. موږ خپل قام خبروو، خپل وطن خبروو چې کومه وړ موراد یې پر دا ځای باندې دماکه وکړه. دا د دې نورو ټولو دماکو یو تسلسل را روان ولو. دغه ولو چې پر دا ځای باندې زموږ تقریبا 11 کسان زخمیان کړلو، شدید زخمیان، او یو ځوان نازولی شهید سلو. د دې د مخه پر دیامال روډ باندې د کباب د دکانو مخته یو موټرسایکل پټاو کی، د دې د مخه د پریس کلب و مخته یو بم پټاو کی، د دې د مخه د پوجي مارکیټ خاص په د مخته د کوچو مابینس کې یو بم پټاو کی، د دې د مخه د تبلیغ مرکز و مخته یو بم پټاو کی، د دې د مخه د اجباچا خان د بلډینګ و مخته یو بم پټاو کی، د دې د مخه د کچاري پر کونج باندې په بازار کې یو بم پټاو کی، د دې د مخه یو بم د بنګیان زموږ د عیسایان د کیرجې سره یو بم د کورو سره د عیسائی کمپنی کالونی سره یو بم پټاو کی. دا رقم پر شعار باندې د باندې بمان راوګرځول، شاوخوا راوستل، د ماجد په میراب کې بم پټاو کی. دا ټول چې کوم د دې علاقاران د صافیانو پر نامه باندې یا د میډیا پر نامه باندې دي، دا ټولو ته دوی لیکلي بیانونه ورکوي او دوی هغه رقم د هغو په مرضي باندې دا بمانو دماکې پیشوي. په ماجد کې بم پټاو سولو، وایي دا بیټرۍ پټاو سوله، د پریس کلب مخته چې کوم بم پټاو سولو هغلته خلک زخمیانو دا نارې والې ول دا بم اف سی والا را وغورځاوي. دوی په پریس کلب ورننوتلو، پریس کانفرنس یې وکړي چې پر موږ د اف سی پر ګاډۍ باندې حمله وسوله. د کباب پر دکان باندې بم پټاو سولو، یو اف سی والا نه دی زخمي سوی، هېڅوک د ګاډۍ د اف سی و ګاډۍ ته هېڅ نقصان نه دی رسېدلی. هلته 12 کسان زخمیان سولو. دوی پریس کانفرنس وکړي چې ګاډۍ باندې اف سی پر ګاډۍ باندې دماکه وسوله. دې د بم دماکه چې کومه اوس پر مال روډ باندې کومه د بم دماکه وسوله، دې له زه د ټولو د مخه ورغلی یم. پر سوشل میډیا باندې هغه تصویران پراته دي چې د اف سی ګاډۍ یوه ذره هم نه ده خوښ. اف سی ګاډۍ په دې خوا ولاړه ده، د بم دماکه سوې ده، ټول ښار اور اخیستی دي، سکوټران اور اخیستی دي، یعنې زخمیان او مړي ځله پراته دي. د اف سی یو سړی هلته نه زخمي سته
نه د اف سی په ګاډۍ کې څوک موجود ستا نه ستا من ښه پوه سې دا دي چې کوم ټایم د دوی علاکاران میډیا والا یا کوم چې د دوی مزدوران دي میډیا والا هغه دا بیانونه چلوي چې دا د اف سی پر ګاډۍ باندې حمله وسوله بالکل غلط رپورټ پیښوي بالکل دلته غلط نظام روان دی جیلی سیستم روان دی د ټولو دماکو تسلسل دغه هم وله نو په دا سلسله کې موږ خپل کام ته و پښتون کام ته خواست کوو چې پښتنو سترګې روڼې کوي پر بارډر باندې زموږ کوم حالات دي و تاسو ته معلوم دي بهتره هره ورځ موږ د ژوند د زندګۍ څخه بازۍ روانې سولې موږ نه پرېږدي موږ که چیرې متحد نسلو متفق نسلو دا ټول زموږ وطن د نړېدو پروګرام روان دی دا نن چې اف سی پر مال روډ باندې کومې بدماشي کولې کومې چودګۍ کولې یاندې 50-40 سکوټران د بازار څخه پورته کوي کیلې لره یې وړي هېڅوک پر روډ باندې نه پرېږدي دا به موږ څنګه برداشت کوو دا یوه خبره د برداشت نه ده دا خلک چې موږ ته ولاړ دي دا د قانون په دایره کې نه دي قانون خپل دایره کار لري د قانون دلته نمایندګان ناست دي دلته ډي سي ناست دي دلته اي سي ناست دي دی د چا په آډر باندې راځي په بازار کې دی روډونه وایي پر خلکو باندې دباو اچوي خلک بیروي دوز دمکۍ کوي پر خلک لډ پریشر کوي دا به څنګه ژوند موږ کوو دا خو ورځ په ورځ دا نور زیاتوب روانېږي دا زیاتوب جواب غواړي ټول کام به راوځو په یو اتحاد په یو اتفاق باندې به ورته کښېنو موږ دلته په پاکستان کې د پاکستان په خاوره باندې د پاکستان د جوړېدو د مخه موږ دلې پراته یو نن موږ ته پاکستان موږ ورسره تسلیم کړی دی پاکستان زموږ ملک دی موږ چې پاکستان تسلیم کړی دی د آئین په دایره کې مې تسلیم کړی دی د قانون په دایره کې مې تسلیم کړی دی دلته عدلیه سته دلته نظام سته سیستم سته لیکن دلته د آئین منلو والا خلک نسته دلته د قانون منلو والا خلک نسته دلته د توپک زور چلوي دلته د لرګي زور چلوي دلته سوټکراسي ده موږ د سوټکراسي شدید مزاحمت کوو موږ د توپک بازۍ شدید مخالفت کوو دا به موږ په یو موټي په یو اواز په یو اتحاد په یو اتفاق باندې دلته چې کوم د قوم د قبیل خلک دي دا به زموږ سره درېږي په دې سلسله کې موږ د جمعې په ورځ باندې د یو لوی احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی موږ به خپل احتجاج ریکارډوو د آئین په دایره کې دننه د قانون په دایره کې دننه موږ خپل احتجاج ریکارډوو که دلته خلک قانون نه مني دلته خلک آئین نه مني لوچه کلکه بدماشي کوي شودګي کوي توپک موږ ته راښکاره کوي موږ بیا د چا له توپکو څخه نه بیریږو موږ بیا د چا له بدماشانو څخه نه بیریږو موږ بیا پر دا ډاګ باندې خامخا ورسره معلوموو و ټول کام ته دا وایو و ټول قبیل ته دا وایو چې په پروته نه خلاصېږو په کونج کې نه خلاصېږو په پټه خوله نه خلاصېږو عزیزانو سر به خلاصوو نن دور د سر د خلاصېدو دی دا زه د دې وطن و وکیلانو ته وایم دا زه د دې وطن و سټوډنټ تعلیم یافته ځوانانو ته وایم زه د دې وطن و ډاکټرانو ته وایم زه د دې وطن چې کوم پوه خلک دي دې ټولو ته زه خواست کوم چې عاجزانو راسئ پر خپلو عاجزانو باندې زړه وسوځو موږ کوټې لره ولاړلو په کوټه کې موږ دا مریضان وکتل لاسونه پر دا ځای یو غوټ پرېولو په پونډۍ پرې غوښې نه ولې یعنې دا د زړه د سوږ نه دي صاحب موږ به پر خپله پرله ژاړو موږ به پخپله سره کښېنو یو د بل پر زخم باندې به ملهم سره لګوو که ته بغارې وایې زه به ستا پر څنګل باندې ستا به وژه ته به سر ورکوم ژاړم به که ته خوږ وې زما پر وژه باندې به سر دې ژاړې به نورې وژې نسته دا موږ یو قوم پراته یو یو قبیل پراته یو خلکو موږ ته په ډېر کمزوري نظر کتلي دي دا زموږ د خاموشۍ څخه ډېره لویه ګټه اخیستې ده پای چې موږ سره سیاسي پارټیانې امداد وکړي موږ پښتونخوا ملیاو پارټۍ ته خواست کوو موږ عوامي نیشنل پارټۍ ته خواست کوو موږ جمعیت علما اسلام ته خواست کوو موږ دلته سیول سوسایټي
مکمل انجمن تاجران چې وروره چې هر څو موږ د دې سره وغورځېږو دې موږ نه ماپوي. دلته په دې وطن کې موږ ته درا معلومه ده د 2000 څخه چې کوم زموږ الله تنګ شوي دي تمام توفق والا ګروپونه د دې ګروپونه دي تمام توفق دی و خلکو تور کړی دي راداري دی و خلکو تور کړی دي توري چشه دی راداري و خلکو تور کړی دي ډاکوګان دي ساتي بدمعشان دي ساتي غلط دي ساتي افواکاران دي ساتي دهشتګردان دي ساتي دې ته موږ په دې سر نه خلاصيږي چې څنګه موږ خاموش ناسي چې موږ ته دونه کې لوی ور په وطن کې بلیږي لکه پرغه سربېره باندې موږ سر نه خلاصو دا اوس موږ ډېر لوی تاوان دي دا بچان بچي بيایي دا شته بچي بيایي چا کورونه نړېدلي دي چا وطنونه پرېږدي دي چا کورونه پرېږدي دي هغه نن د کوم حالات سره مخامخ دي ولاړ شي په سیند کې وګورئ ولاړ شي په پنجاب کې وګورئ چې هغو پناه ورولې ده په وطن کې اور بل دي ټانګام پر چلېدلي دي جازام پر چلېدلي دي کورونه نړېدلي دي ماجتانې نړېدلي دي حیوانان یې ځله ورک شو ښځې ورکې دي دا به موږ څنګه ژوند کوو عاجزه موږ به چا لره ورځو پر کوم ځای باندې موږ لره یو داسې فضا جوړه ده چې موږ هلته ولاړ شو دا وطن به موږ ودې ته ورپرېږدو کسه به یې خالي کړو چیرې به ځو پر دې وطن باندې زموږ نیکهګانو ککرۍ ورکړي دي پر دې وطن باندې زموږ پلرو ککرۍ ورکړي دي پر دې وطن باندې به موږ ککرۍ ورکړو پر دې وطن باندې به زموږ اولادونه ککرۍ ورکړي که دا وطن ولو زموږ به عزت وي که دا وطن ولو زموږ به غیرت وي که دا وطن ولو زموږ به ننګ وي که دا وطن ولو زموږ به ناموس خوندي وي که دا وطن در په در رسولو عزیزانو ای پښتنو دا یوه خبره مې واورئ که دا وطن نه ولو بیا به مې عزت خوندي نه وي بیا به مې اولادونه په بغار وختایي بیا به بچو غار وختایو بیا به هېڅوک موږ ته پناه نه راکوي نو راسئ مهرباني وکړئ د جمعې په ورځ باندې پر 10 بجې باندې د منظور بیکري و مخته موږ د یو لوی سیلاب احتجاجي مظاهرې اهتمام کوو ټول کام ټول قبیل راسئ بسکولو والا ته موږ وایو چې باید خپلو بچیانو ته په دا ورځ چټۍ ورکړي لوی وکشنۍ راسئ لیکن چې پر چا بدې راغلي دي د هغو څه پوښتنه وکړي پرون د وړمه ورځ منظور پښتون د 3 لکو انسانانو جلسه پرې اوس دی باندې وکړه هغه خلک خوښ دي ښځې راوتلي دي په احتجاجو ناست دي ته ورسه د خلکو وطنونه وګوره چې کوم خلک ورغلي دي وطنونه یې لیدلي دي دلته راسي موږ ته ژاړي چې موږ تللي یو هلته موږ د دې جلسې کتلي دي چې د فیل زړه وار انسان ته ورکړم قسم دې مې په خدای چې په ژړا یې اوښکې سرې شي د فیل زړه په خاموشي نه خلاصېږو عزیزانو په خاموشي نه خلاصېږو په خولو نیولو نه خلاصېږو خولې به خلاصوو دلته آیین دی دلته قانون دی دلته عدلیه ده راومخته کړی دی آیین دی قانون دی دلته قانون څوک نه مني د دې اف سي قانون نه مني د قانون تحت نه چلیږي د دې آرمي قانون نه مني د قانون تحت نه چلیږي دلته چې کوم آی اس آی او امای او دا خلک دا قانون نه مني دا به د قانون په دایره ته ټول ولس په قوت باندې راولو په دې باندې به آیین منو په دې باندې به قانون منو دې په دایره ته بیایو چې د دې کومه ډیوټي ده دې به هغه خپله ډیوټي کوي دې زموږ د جیب په تنخواهو باندې دلته په وطن کې مسلطه دي موږ تنخواهې ورکو د دې وطن چې کوم وسایل دي د دې وطن چې کوم آمدن دي د دې آمدن سره دې تنخواهې دي د دې وطن د حفاظت دپاره دي په دې وطن کې د تخریبکارۍ دپاره نه په دې وطن کې د دهشتګردۍ دپاره نه په دې وطن کې د افراتفرۍ اچولو دپاره نه دی دلته تنخواه زما د جیب وړي په وطن کې خلکو ته دوست دمکۍ ورکوي خلک بیروي خلکو ته وایي چې وخت دله هېڅ وخت نشته مرګ خامخا سته نن ما لس پاتاوي په 2 ورځې کې پوره کړې دا چا مړه چې شپه یې پراسي خدای یې وژلي خامخا یې وژلي د مرګه به نه بیریږو د مرګه به نه بیریږو الله پاک موږ پیدا کړي یو الله مې وژني نور یو مخلوق نشته چې د انسان د مرګ بندوبست وکړي ابراهیم علیه السلام یې په اور کې وساتي حضرت موسی علیه السلام ته پر رود نیل باندې پلونه جوړ کړه د فرعون لښکرو په پسې ولو الله پاک ودې ته په دریاب کې داسې پلونه جوړ کړل
چې دوی روان ولو کړکۍ پکښې کولې یو بل ته یې کتل چې دوی پورې وتل د فرعون لښکر یې په رود کې غرق انشاءالله الله پاک به ټول ظالمان غرق کوي ټول ظالمان به غرق کوي الله پاک یو خبره کوي یو بیان کوي وایي چې کوم قومونه په دې وپوهېدل چې موږ غلامان یو موږ د بل در چپلاخه لاندې یو موږ د خپلې مرضۍ مسلماني نس کولی موږ د خپلې مرضۍ عبادت نس کولی زموږ پر هر څه باندې پایبندي ده چې بیا هغه قوم را ولاړ نه نسي سره ونه نه درېږي د خپلو سرو قربانۍ ور نه کړي زه د دوی حال نه بدلوم دوی به په هغه بدحالۍ کې پراته وي دوی به په هغه درپدرۍ کې پراته وي دوی به په هغه ټوټپړتیا کې پراته وي عجزانو موږ ته عجزان یو قریبان یو باید چې موږ سر سره خلاص کړو و موږ ته ډېر مشکلات دي زموږ د کاروبار مشکلات دي زموږ ژوند یې راغچې کوي زموږ زندګي راغچې کوي تار راباندې راګرځوي دروازه ته ته یې وګورئ چې هره ورځ د کوم حالات سره دا رشوت خواره دا بدماشان چې لس روپۍ په جیب کې اچي دعوې د مسلمانۍ کوي لیکن راخسته یې چشتي ته راوشه په دې 50 کاله خو ما ایمانداره یو په دې کې نه دی لیدلی لس روپۍ رشوت لا نه پرېږدي مجبوره خلک د ګوډانو سره رشوت اخلي خو موږ به یو موټی کېږو عزیزانو موږ به د خپل بچیانو پر نس باندې د دوی لغتې نه پرېږدو دا زموږ د بچیانو د رزقو د روزۍ لاره ده دا به موږ ته نه تنګوي دا به موږ ته نه تنګوي که دا به موږ ته تنګه کله موږ به سیلابونه ورځو د ده به مخ ته به کښېنو دا به دی ورته کښېنو مه وروره دا هزارهګانو ته خو وګورئ دلته ما ته ګوره دا هزارهګانو ته خو وګورئ چې لس شپې ورته کښېنستله صدر هم ورله راځغلي بل هم ورله راځغلي بل هم ورله راځغلي ګرد ورله راځغلي نو خو موږ باید چې احتیاط وکړو اتفاق وکړو د ژوند باندې پوه سو په زندګي پوه سو دا موږ ته د حیوانانو په نظر لا نه ګوري ولې نه ګوري خو موږ د خپله په خپله موږ د خپل ځان دپاره دا لار تعین کړې راسئ و خدای ته توبې وکاږو و خدای ته سم سو خپل کام وپېژنو خپل قبیل وپېژنو خپل وطن وپېژنو وطنونه د غیر موت نه خوړل کېږي چې یو کښت کوو چې زوی نسي راسره ولاړ موږ وایو چې نامرده زوی مې دی چې ورور نسي راسره ولاړ موږ وایو چې نامرده ورور مې دی په وطن کې د وطن په مسلو کې که ټول عاجزان ټول قریبان نه سره درېږي بیا به ځوانان وایي چې نامرده وطنواله دی نامرده خلک دي دلته ماته ګوره د نامرده خلکو دپاره لګیا یو نو خدای قرآن ته وګورئ موږ ستاسو دپاره په ټوله دنیا کې د نامرده یو محبوب وطن د یو قوم مینو خلکو نوم پر ټول جام باندې زموږ د کام تللی دی زموږ د قبیل تللی دی باید چې موږ هم نن سبا نه بل سبا د غیر رول ادا کړو شنیان را روان کړو لویان را روان کړو سپین ږیري را روان کړو راسو پر میدان باندې سره ودرېږو دا به یو سیلاب جوړ کړو د ده دروازه نه کومه په مال روډ بس کوټران پورته کوې دلته به ته نه راځې بازار لره تا به دوی کړي دي ته وایې چې پر ما باندې دماکې کېږي پر تا باندې دماکې ولې کېږي نو خو دماکې ته کوې او برته ما بدنامه کوې په ټوله نړۍ ته ته څه وایې او ما ته څه وایې نو وروره آخري خبره ده کور مې ودان خدای مې ژوندي لره د جمعې په ورځ باندې و ټول کام و ټول قبیل و ټول وطن ته سترګې په لار ولاړ یو باید چې تاسې ټول کام ماجتانو ته ورځئ په ماجتانو کې اعلان وکړئ و ټولو محله کې تبلیغات وچلوئ و ټول کام و ټول قبیل و ټول وطن لاسونه په لاسو کې واچوئ زی پرېږدوئ خیلۍ پرېږدوئ موږ یو کام یو د یوه پلار د یوه مور اولاده یو که موږ رحم نه پرله وکړي موږ نه پرله وژړله بیا به مې الله پاک نه وبخښي الله پاک وایي تی پرله ورامېږي زه به پر تی باندې ورامېږم وسلام کور ودان ډېره مهرباني الله مې ژوندي لره سبا د جمعې په ورځ 10 بجې په یاد لرئ د منظور بیکري لره خپل ځانونه راورسوئ السلام علیکم